اتم سپارا دویم رکو سورہ انعام پنځلسم رکو. اتم سپارا دویم رکو سورہ انعام پنځلسم رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. او من کان میتن آیا هغه چې مرده و فاحییناه پس مونږه هغه ژوندی کړو وجعلنا له نورا مونږه دی وګرځولو یو نور یمشي به فی الناس چې دی په دې سره خلکو کې تګ کوي کما مثله دا په شان د کې دی چې فی الظلمات چې په تیارو کې وي لیس بخارج منها هغې نه راوتونکی نه وي کذلک دقه شان زین للکافرین ما کانوا یعملون خیسته وګرځولی شو کافرانو دپاره دوی په سترګو کې هغه عملونه چې دوی کوي وکذلک او دقه شان جعلنا فی کل قریة اکابرها مجرمیها مونږه وګرځول هر کلي خلک د دوی چې کوم سرغنه او مجرمان لیمکرو فیها چې دوی په دې کې سازشونه وکړي وما یمکرون او دوی سازش نه کوي الا بانفسهم مګر خپلو ځانونو سره وما یشعرون او دوی پوهه نه لري وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ هر کله چې دوی خواته راشي نښه قالو دوی وایي لن نؤمن موږ به هرګز ایمان نه راوړو حتی نؤته مثل ما اوتي رسول الله تر دې پورې چې ور عطا نه کړلی شي څنګه چې رسولانو ته ور عطا کړلی شوی الله له جانبه الله اعلم حیث یجعل رسالته الله ته ښه علم چیرته چې دی خپل رسالت ګرځوي سيصيب الذين اجرموا صغار عند الله ان قریب مجرمان الله تر مخه په ذلت سره ورسي وعذاب شدید او په سخت عذاب سره بما كانوا يمكرون هغه چې دوی مکر کولو فمن يريد الله پس چا سره الله چې اراده و فرمای ان يهديه چې دته هدایت ورکي اشرح صدره للاسلام اسلام د پاره د سیله کلاو کی ومن يريد ان يضله سوک چې گمراه کولو الله اراده وکړي یجعل صدره ضیقه د ده سینه وګرځوي تنګه حرجن تنګي محسوس کوونکې کانما یصعد فی السما گویا کې دی تنګي محسوس کوي څنګه چې په زبردستۍ سره اسمان ته خیژولی شي کذلک دقه شان یجعل الله الرجس او به ګرځوي الله خپل عذاب علی الذین په خلکو باندې لا یؤمنون کوم چې ایمان نه راوړي وهذا صراط ربک مستقیما دا د ستا رب له طرفه نیغه لار دی قد فصلنا الآیات په تحقیق سره مفصل مونږ بیان کړه آیتونه لقوم یذکرون قوم لره چې نصیحت مني لهم دوی دپاره دار السلام سلامتیا والکور دی د ربهم دوی رب خواته وهو ولیجهم هغه د دوی مولا دی بما کانوا یعملون هغه چې دوی عملونه کوي ویوم یحشرهم جمیعا په هغه ورځ به دوی ټول راغونډ کړلی شي یا معشر الجن ای د جماعتونو د پیریانو قد استکثرتم من الانس تاسو په انسانانو نه ډېر وی په ځمکه وقال اولیاؤهم من الانس او د انسانانو نه کوم دوستان چې دوی وي هغه به وایي ربنا ای رب زمونږ استمتع بعضنا ببعض مونږه بعضې له بعضې نه فایده واخیستله وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا مونږ ته راورسېدو هغه میعاد کوم چې تا مقرر کړی قال النار مسواکم الله به ورته فرمایي اور د ستاسو ځګی د خالدینه فیها همیشه په دې کې اوسئ الا ما شاء الله مگر چاته چې الله خوښه شي ان ربک حکیم علیم بېشکه ای محبوبه دستا رب حکمت والا علم والے وکذالک او دک شان نولی بعض الظالمین بعضا مونږ مسلط کو بعض ظالمان په بعضې باندې بما کانو یکسبون په سبب د دې خلکو بعضې عملونو